نو فإن حاجوک پس کو چری دوی جګړه کوي تا سره په دین کې په اسلام کې نو فقل او وتا اسلمتو چې ما خپل ځان سپارلې دي یا ما زه فرمان بردار شوی یم یا ما سپارلې دي وجهیه مخبل لله خاص الله ته نو د مخ نه مراد خپل ځان دی خپل ټول ځان ما سپارلې دي یعنی ما د الله د احکاماتو فرمان برداری کړې ده زه د الله رب العزت احکاماتو فرمان بردار شوی ما تابع شوی ځکه موږ د اسلام معنی کړې وه چې خپل ځان الله پاک ته سپارل دې ته چې کوم د اسلام ویل شي نو فإن حاجوک کو چې دوی تا سره جګړه کوي پس کې په دین کې وروستو د دې آیات نه چې الله پاک جل شانه مخکې دا آیات نازل کړی دی چې ان الدین عند الله الاسلام چې بېشک دین پنځ د الله باندې اصل دین دا اسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین تلاش کوي او بل دین باندې چې کوم دی عمل کول شروع کی نو هرگز به قبول نکړي شي کو یو سړی دا وی چې عیسیت دا حق مذهب دی عیسی علیه السلام ټیک دی دغه انجیل چې کوم دی دا د آسماني کتاب دی په دې باندې به عمل کوم نو موږ وی انجیل ټیک دی د الله رب العزت آسماني کتاب دی زموږ په ایمان دی حضرت عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی زموږ په ایمان دی خو په دین به موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چلی کو یو سړی د حضرت عیسی علیه السلام په دین چلیږي چې په انجیل باندې عمل کوم نو دا به الله پاک چې مه ته فرمایلی چې ان الدین عند الله الاسلام دا الله بنیز باندې اصل دین چې دی هغه اسلام دی او کو یو سړی عیسیت باندې روان شو شهر دی کې خپل کوم دی عیسی علیه السلام باندې کوم احکامات نازل شو په هغه به عمل کوم او انجیل بل ولما په هغه به عمل کوم نو دا دین د لاس الله پاک ته کوم دی قبول نه دی الله نه قبول یو سړی يهودي کې چې حضرت موسی علیه السلام په دین باندې عمل کوم او تورات په ولما په هغه به عمل کوم دغه په دین باندې به چلیږم په دې دور کې نو دا دین به الله پاک جل جلاله هرگز دنه قبول نگی دی جهنمی دی ولی دا ټول دینونه حق عیسیت حق د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې دغه رنګي يهودیت حق دین وو خو د حضرت موسی علیه السلام په دور کې دا ټول په خپل دور کې ټیکو او چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او نبوت وته الله پاک جل شانه ورکو د قران نزول وشو هغه نه وروسته ټول دینونه منسوخ شو ناسخ دین صرف قران مجید او اسلام پاتې شو یعنی د نبی علیه السلام چې کوم دین دی دغه ناسخ پاتې شو په دې باندې کوئی سړی عمل کوي الله پاک ته دا قبول دی او الله پاک ول دې په بدله کې جنت ورکړي او کوئی سړی په دې دور کې دی وی چې د حضرت عیسی علیه السلام په دین باندې عمل کوم دا الله نه قبلي دغه رنګ کوئی سړی وی چې د حضرت موسی علیه السلام په دین باندې چلےګم نو دا الله نه قبلي نو الله فرمایي ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه هرگز به دنه دا دین قبول نکړل شي ځکه چې اسلام راغلی نو د دې آیات نو ورستو نبی علیه السلام ته فرمایي الله پاک چې دا آیات نازل شو نو فإن حاجوک اوس کو چې تاسو سره څوک جګړه کوي يهوديان نصارا مشرکین هغه وی زموږ د دین حق دی عیسایان وی يهوديان وی زموږ د دین حق دی نو مخه ته الله پاک فیصله وکړه چې اصل دین هغه صرف اسلام دی نو فإن حاجوک او چې دی جګړه کوي تاسو سره اے پاک حبیبا فقل او وتا اسلمت ما سپارلې دی وجهیا خپل مخ یعنی خپل ځان لله خاص الله ته ومن اتبعني او هغه څوک ومن او هغه څوک اتبعن چې زما تابعدار دي هغه خپل ځان الله ته سپارلې دی وقل او اویا للذین هاي خلق ته اوتل کتابه چاته چې کتاب ورکړل شوی اهل کتابونه مراد يهود او نصارا دي چاته چې کتاب ورکړل شوی دی نو مدینه منوره کې د يهودو اکثریت درې قبیلې وبګي د يهودو بنو نذیر بنو قینقاع او بنو قریظه غټ قبیلې وي او مدینه منوره کې د دې اکثریت غلبه وا مال او دولت ورته الله ډیر ورکړي په تجارت باندې د دې قبضه وا او سیکه پیسې د يهوديانو چلیدل نو بیا اخره کې الله پاک جل شانه مسلمانانو لفتح او کامیابی ورکړه نو بنو قینقاع او بنو نذیر دا دواړه جلاوطن کړل او بنو قریظه قتل کړل دا ختم کړل حالان کې د دې طرف ته پام نه راته چې مسلمانان به راځي مونږ به قتلي ځکه په هغه وخت کې د ډیر لوی طاقت او علمي زور وو بدني زور وو د پیسې زور ور سره وو خو بیا الله پاک جل شانه دی نو دلته کې الله پاک جل شانه فرمایي
چې قل وقل او اویا اے پاک حبیب للذین ها خلق ته اوتل کتابه چاته چې کتاب ورکړل شوی دی. نو يهود او نصارا ته مراد دي، خو مدینه منوره کې اکثریت ته يهود او نصارا یعنی عیسایان دا پکې ډیر کم وي. دواړو ته وایا. والامیین او امیین څوک مراد دي؟ جټ خلق، هغه جټو ته وایا. امیین انپړو ته وایا. د انپړو نه مراد دلته مشرکین دي. مشرکین چې وو نو هغه اکثریت پای کې انپړو پړه لیکه پکې نو، او يهود او نصارا دا اهل علم خلق، خصوصا يهوديان دي الله ډیر لوی علم ورکړي. اوس هم دنیا کې دوه قومونه او دوه مذهب دا اهل علم دي، دې سره علم ډیر زیات، یو يهود سره یو مسلمانانو سره. نو يهوديان او نصارا دي ته اهل کتاب دا پړه لیکه خلق، والامیین او مشرکین شو دي انپړ خلق چې ډیر پسورو کې یو دانه بچ کوم دي پړه لیکو. وی والامیین او جټو ته وایا یعنی انپړو ته وایا، مراد ته مشرکین دي. ها دي دوړو ته وایا. اسلمتم کو چرې تاسو اسلام راوړی، کو چرې تاسو اسلام راوړی. فان اسلموا ها اسلمتم آیا تاسو اسلام راوړی، تاسو مسلمانېږئ. اسلمتم نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې دی يهود او نصارا ته وایا، مشرکین مکه ته وایا چې اسلمتم آیا تاسو اسلام راوړی، تاسو مسلمانېږئ. نو فإن اسلموا پس کو چری دی اسلام راوړو نو فقد اهتدوا نو دی په تحقیق سره دی هدایت اومونته د هدایت لارې اوموندل. وان تولوا او کو چری دی مخواړو عن الاسلام د اسلام او دی د اسلام نه مخواړو نو فانما نو بشک علیک پتا باندې البلاغ رسول. نبی اسلام ته الله فرمایي چې يهود ته مو وایا، نصارا ته مو وایا، مشرکین مکه ته مو وایا، اهل کتاب ته مو وایا، او امیین ته وایا، جټو ته وایا یعنی مشرکین ته چې آیا تاسو اسلام راوړی. نو کو دی اسلام راوړو نو دی هدایت اومونتو، او کنا د اسلام نه مخ واړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله پاکو چې فانما علیک البلاغ، بیا پتا باندې رسول دی. سره رسول دی پتا باندې التبلیغ للرسالة.